बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तاسو دا وګورئ د انډیا د میډیا د بیګاله په سوشل میډیا باندې ډېر په وایمنه تاسو ول د انډیا د میډیا د خبرې واورئ چې دا څه وایي مونږ پسې यूट्यूब सर्विस को बंद कर दिया गया है। इमरान खान की पेशावर रैली से पहले यूट्यूब बंद। पाकिस्तान सरकार ने यूट्यूब पर लगाई रोक। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी हमारे साथ है। गुलाम भाई क्या क्या लग रहा है इनको? ये देखिए निशांत भाई, पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो बदतरीन सेंसरशिप चल रही है कि 2 चैनल पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स को पहले बंद किया गया, जर्नलिस्टों पर FIR काटी गई, देशद्रोही के मुकदमात बनाए गए और अब इमरान खान जैसे ही पेशावर में खिताब करने के लिए पहुंचे और उनका भाषण शुरू हुआ है तो साथ ही यूट्यूब सर्विस भी बंद कर दी गई। तो ये शहबाज सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ना सिर्फ ना उनकी परवाह कर रही है, ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह कर रही है और हर तरह से अगर देखा जाए तो एक बदतरीन सेंसरशिप का दौर शहबाज शरीफ के अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप के पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, जहाँ पे जर्नलिस्टों के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जर्नलिस्टों को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन विडंबना तो ये देखिए आप, एक तरफ نو کتا زوګورئ د عمران خان په جلسو باندې په یوټیوب باندې په دو دغه لګي بندې کني سو جلسو باندې دا بند کو کني په دنیا کې د پاکستان لګه سي مزاق وانته کې جوړ شوی دی چې انډیا ملک باندې په مزاق کوي وای وره یوټیوب یې بند کړی دی، فیسبوک یې بند کړی دی. نو دا پته نه لګي چې د دې حکومت مطلب څه دی، د دنیا ته دوه پیغام ورکوي چې مونږ څه وایو. دا د یوټیوب د بندولو څه مطلب څه دی؟ نن سبا خو ریکارډینګ کېږي، بله ورځ به شیر کېږي، بله ورځ به کنې مونږ وایو چې مونږ پسې د انډیا میډیا دونه خنداګانې او دونه دغه کوي چې یاره وګوره دونه یو بیکاره ملک دی او دونه یو بیکاره میډیا د دو سیسټم دی. نو زمونږ خپل د امپورټډ حکومت ته دا دغه دی، خاص کر زمونږ پیم راته دا دغه دی چې بهي بس دی دا دغه پرېږده چې کوم د غدارۍ کومې خبرې آغاز هم کېږي چې ویګلې تاسو بې FIR یې وکړئ. په دې کې د میډیا د بندولو څه دغه دی چې کوم یو کس به تقریر کې د ملک د په ادارو پسې خبرې شروع شوي یا به نور دغه پسې خبرې دغه پسې خبرې دو وکړي FIR به وکړي، عدالت شته عدالت ته بوځئ چې بهي دا په دې جلسه کې دا خبرې کړي دي. او خو اول دا خبره ده چې عمران خان خو دا حد نه دی پار کړی، کم چې زرداری پار کړی او کم چې نواز شریف دغه کلی کراس کړی دی، کم چې مولانا بدررحمان کراس کړی دی، هغو د هغو بیانات خو تاسو اول وګورئ. ښه په هغو باندې پابندي تاسو په کوم یو باندې پابندي لګولې ده؟ نو بهي نور د بس دی دا دغه نه دی، د ګپ شپ او د دنیا در پسې خاندي په دې ملک پسې دنیا بس دی ځان ستاسو له ګوره چاینا خبرې چاینا تاسو د روپۍ در نه کړه، ستاسو د کم نور ګوره دغه څوک د 15 کروڑ روپۍ درکوي، څوک د 10 کروڑ روپۍ درکوي. نو دا د 10 ستا باندې سیلاب راغی او د 10 کروڑ دا د 15 کروڑ کار دی. نو ستا له هر ملک خفه دی، ستا له هر کنې دوست ممالک دی اصله خفه دي. نو وایي زمونږ دغه دی چې ملک دی بس دی دا مذاق دی بند کړی شي، دا کومې ادارې چې د ملک سره مذاق کوي نو دا مذاق نور بس دی بند کړي. دا ملک یو الیکشن وکړي، بس الیکشن یې حل دی، الیکشن یې حل دی، بس الیکشن وکړي بس بیچاره به الیکشن اناؤنس کوي، خبره ولا ختمه کوي. والسلام.